बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़्वागो अवरिदुनको मशरानो और कशरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په ماچوک وي. دوستانو تازه خبره مخته شوې ده چې مفتی سردار علي حقانی شهید لور بیان مخې ته راغلی دی. هغې ماشومې خپل بیان کې داسې څه خبرې کړي دي چې ټول خلک ورته په ژړا شولو. دوستانو دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوو او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان څه تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان ته سبسکرایب کړي ډلې نشان دی وي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو مفتی سردار علي حقانی شهید یو څو ورځې مخکې در ادم خیل نه واپسې باندې شهید شوي وو. هغوی د ټول کورنۍ بیان راغلی او هغوی پکې دا یو د خفګان اظهار کړی و د عوامو نه د خواست کړی و چې خدا را داسې فیک نیوزونه چې دي هغه مه خوروئ خو دا خلک چې دي دا نه صبرېږي. دلته یوه جینۍ راخیستې ده او هغه چې ماشومه چې ده هغه مفتی سردار علي حقانی شهید سره ناسته ده. هغه ماشومه چې ده هغه د مفتی سردار علي حقانی شهید د تره لور ده او هغې ماشومې سردار علي حقانی صاحب نه د وعده اخیستې وه چې زه کله چې ونډبیرې باندې مدرسې ته ځم نو زه به تاسو سره ځم تاسو به ما مدرسې ته بیا. دوستانو دا مفتی سردار علي حقانی صاحب لور نه ده دا یې د تره لور ده او ونډبیرې ځای باندې دغې چې کله ونډبیرې وه په مدرسه کې نو دغې په سرو سترګو باندې وجړل چې ما ته خو مفتی سردار علي حقانی شهید د خبره کړې وه چې ونډبیرې ځای باندې زه بیام او ونډبې سبق چې ده هغه به درته زه ښیم. نن هغوی په دې دنیا کې نشته ما په مدرسې کې زړه نه لګي. دوستانو د هغه مینه ده چې هغه شهید خپلې لور سره کوله. هغه صرف د خپل تره لور سره مینه نه کوله هغه د ټول د پښتونخوا ټول د پاکستان ماشومانو سره مینه کوله ځکه هغه د آیسو نشې خرڅولو له خلاف هغه د مهم شروع کړی او دوستانو مونږ دومره ښه یو هغه د اسلام د سربلندۍ دپاره د حق خبره کولو دپاره شهادت نصیب کړو. دلته مونږ خلک یو چې سوشل میډیا باندې څه لږ فالوورز او لږ څه لایکس اخیستلو دپاره مونږ هر یو حد پورې ځو. دې نه مخکې هم مفتی سردار علي حقانی شهید مور د عوامو نه دا خواست کړی و چې خدا را مونږ زړونو سره نورې لوبې مه کوئ مونږ ډېر زیات غمزده یو او که تاسو ما خپله مور ګڼئ نو داسې نورې کیسې چې دي هغه مه راچوئ چې کوم څه مونږ د دل ازاري کېږي چې کله چې سوشل میډیا باندې داسې خبره وچلېږي نو مونږ زړه چې ده هغه په درزا شي چې الله دې خیر وکړي. دوستانو مونږ